السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قربانی متعلق نهم برخه یا نهم مسله هم دغه ده چې آیا د کور پر مشر باندې یوازې قربانی واجب ده که پر ټولو باندې. مثلا پلار ژوندی وي د هغه سره بالغ زامن وي او زموږ دا اصطلاح ده چې پلار ژوندی وي بیا هیڅوک هم قربانی نه کوي، د پلار په قربانی باندې غاړه باسي. نو اوس شرعاً د دې مسلې لږ تفصیل کول غواړم. هغه دا چې دا اصل مسله دا رقم ده، که پلار ژوندی وي د اولادو کاروبارونه ټول جلا جلا وي، هر یو ځان ته کاروبار کوي او خپل ځان ته سرمایه لري، لہذا په دې صورت کې په پلار غاړه نه خلاصېږي. د هر یوه سرمایه که نصاب ته رسېدله بیا به هر یو جلا جلا قربانی او ضحیه کوي. دا چې ټول کال پلار نه پیژني او د پلار سره مشوره هم نه کوي، پلار د ځان سره شریک بولی هم نه، د قربانی په خاطر د دایڅو پیسو سره د خلاصون دپاره دا حیله جوړوي چې پلاره ته خو زموږ مشر یې، دا سرمایه ټول ستا ده، دا حیله ده، په دې سره د چا غاړې نه خلاصېږي. البته که چیرې داسې وي چې پلار د ټوله کور مشر وي، کاروبار ټول پیسې د پلار په لاس کې، زامن د پلار سره په معاونت کې او د هغه سره مدد کې، نور ټوله سرمایه واک او اختیار د پلار وي، یا زامن خو پیسې جلا جلا ګټي ټول راوړي پلار ته جمع کوي، نو بیا په دې صورت کې یوازې پلار چې کوم دی هغه د دې سرمایه خاوند دی، یوازې پر هغه باندې قربانی او ضحیه کیږي. لیکن که چیرې د پلار په ژوند کې اولاد هر یوه جلا کاروبار کوي او د پلار سرمایه نه بلل، ټول شخصي د ځان بلله، هر یوه ورور د ځان بلل، د پلار نه بلل، هسې پلار په کور کې ورسره و، سرمایه ټول د ځان بلله، لہذا په دغه صورت کې هر یو به جلا جلا قربانی او ضحیه کوي ولو که پلار ژوندی. خو که چیرې داسې وي چې پلار د کور ټوله مشر وي او زامن دته پیسې راوړي ور جمع کوي، یا زامن د ده سره په کاروبار کې معاونت کوي، په دکانداري کې ورسره وي، په شرکت کې ورسره وي، داسې پلار باندې د دې قربانی یا د دې ټوله مال یوازې قربانی پر دغه پلار باندې ده، د زامنو باندې نشته. البته که یو پلار راولاړ سي دغه خپل د ځان د طرف څخه پر د اولادو ته طرف څخه قربانی وکړي، په دې کې څه مشکل نشته، ضرور به سبا وي. او که چیرې داسې چې بالغ زامن ټول مالدار وي، صاحب نصاب وي، هر یو ځان ته سرمایه لري، ځان ته پیسې جایداد لري او هغه کې پلار د ځان سره شریک نه بولي، نو په دا صورت کې پر هر یوه باندې جلا جلا اضحیه او قرباني شته. په دې اړه باندې علامه شامي رحمه الله شپږم ټوک 315 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي، او دغه رقم اتم ټوک بحر الرائق اتم ټوک 178 نمبر صفحه کې د دې مسلې ښه وضاحت کوي، او فتاوی هندیه پنځم ټوک 293 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي. لہذا که چیرې پلار په خپله د نابالغ زامنو طرف څخه یا دغه رقم د هغه زامنو چې د ده سره په معاونت کې وي د خپل ځان د طرف څخه قرباني وکړي، خو صحیح دی، البته پر پلار باندې دا واجب نه ده. لیکن ما درته وویل که کاروبارونه جلا وي محض به حیله نه وي، کاروبارونه که جلا وي ټوله کال پلار پیژني نه، پلار په مشوره هم نه راګډي وي، هر یوه ځان ته جلا جلا کاروبار واک او اختیار لري، لہذا پر دې ټول باندې قرباني شته. او که چیرې داسې وي چې کاروبار خو ټول د پلار په واک کې، لیکن پلار په خپله یو ځای دومره واک ورکړي چې هغه د خپل دومره واک لري چې دا کاروبار په خپله په یوه ځای کې استعمال کړي، یا کار رانیول او پلورل دی کوي، کاروبار د خارج ملک سره دی کوي، ټوله واک د دې یوه ځای سره بیا پر پلار او دغه یو واکدار ځای چې د پلار واک ورکړی دی دغه قربانی پر دواړو باندې لازم ده، او پر نور باندې صرف معاونت نه ده لازم. لہذا دا رقم قربانی که چیرې پلار ژوندی وي او د پلار واک او اختیار نه وي بیا یوازې پر پلار نه بلکې پر هر یوه جلا جلا ده. والله اعلم بالصواب.